الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، کومو زناورو قربانی جائز ده. قربانی د هر امت دپاره الله تعالی مقرر کړی و او د دې زناورو ذکر الله تعالی سورت حج کې راخستی ده. الله رب العزت فرمای ولکل امت جعلنا منسکا، چې د هر امت دپاره الله تعالی قربانی مقرر کړی ده او هغه مخصوص زناور بهیمة الانعام هغه ته یایي چې په هغه باندې الله تعالی په نوم باندې دوی به قرباني کړه. دا بهیمة الانعام چشته یایي د دغه آیات تفسیر په قرآن مجید سورت انعام په بل ځای کې راغلی ده. الله رب العزت فرمایي چې بهیمة الانعام دغه ته یایي چې ثمانیة ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين الآية. په دې آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي چې بهیمة الانعام اته قسم زناور دی. هغه زناور دا چې جوړه جوړه ذکر کړي دي چې لمیږي مړی سي کوم پسونه دي، لیغوجي نر او ماده، او زیي لوجوجي سي کوم دو قسمونه دي نر او ماده، وزه او سیرلی، او دغه سي لوخجي وخ او وخه شپاږ سو، دغه سي غوا او غویی اته سو. دا جوړي سي کومې دي سلور جوړي، سلور قسم حیوانات، اته قسم پسونه راځي نر او ماده سي وګڼي. د دغو پسو قربانی جایز ده او روا ده کړای سي یو انسان. غوا او غویي کې د میخه او مسکوټۍ دام کې شامل دي، د دې قربانی جایز ده. انشاءالله د دې باره کې به بل کلیپ کې انشاءالله دا خبر راځي. نو لہذا له دغو زناورو جي علاوه چې په قرآن کې راغلی دی له دې جوړو جي علاوه قرباني ناجایز ده، نیسي کړای سو.